د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د منافق سړی څلور نښې دي. په هغې کې د ټولو نه لومبنی چې کوم دی کله دله امانت ورکړی شي دی به په هغه امانت کې خیانت کوي. دویم کله چې خبره کوي دی به دروغ وایي، دروغ به وایي. دریم کله چې دی څه لوز وکړي نو هغه به ماتوي، د هغې به برعکس خبره کوي. تا سره یې لوز وکړه د هغې به مخالف خبره کوي، هغه به ماتوي. څلورم کله چا سره جګړه راشي نو په هغې کې به کنسل کوي. زما عزتمند دلته یوه ورځ کوم ګوره ما او تاسو وعدې کوو خو لیکن پوره کوو وینا، او دا چې کوم دی دا یقینا چې ډېر د نقصان خبره. ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. تاسو وعدې پوره کوئ، د قیامت پر ورځ به د وعدو باره کې پوښتنه کیږي. زما عزتمندو زه خپل ځان ته لږ سوچ وکړم یاره زه وعدې څومره کوم او پوره کوم یې څومره. یو بله دویمه خبره چې څنګه ما او تاسو نن سبا په کم دور کې اوسو که نه، ما او تاسو لږ سوچ وکړو. یقینا زما او ستاسو ټول کاروبار چې کوم دی هغه که 100% د دروغ ونه وي که نه نو 90% بالکل دی. ځکه چې زما سوچ دا دی چې که زه په کاروبار کې دروغ نه ویم نو زما کاروبار نه چلی. که چلیږي نو بیا چې زه څنګه ګټه غواړم هغه شانتې ګټه نه کیږي. نو دا چې کوم دی یقینا دا یو د منافقانو یو خصلت دی. یو بل عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمای که د دې نه یو چا کې موجود وي نو د کې د منافقت یو خصلت موجود دی تر څو چې د دا پریښیني. مطلب که زه دروغ ویم دا د منافقت یو خصلت دی، یو نښه ده، یو نښه ما کې موجود ده. که زه کنزل کوم دا بله نښه ده، که زه ورسره دروغ هم ویم دا بله نښه ده. نو زما عزتمندو خپل زندګۍ ته، خپل چارچاپېره ماحول ته، خپل ځان ته د ټولو نه اول کتل چې یاره په ما کې څومره څیزونه موجود دي او د دې د لرکولو څه دغه طریقه ده. زما عزتمندو اسانه طریقه ده چې ما او تاسو اتباع د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه وکړو. ځکه عرض دا کوم یو واقعه مخې ته راغله رایاده شوه. یو صحابي د هغه لستوڼي چې کوم دی دا اوږده و او صحابي ورته وایي چې یاره دا منګولې پټې وه. هغه ورته وایي چې یاره دا خو ټیک نه دی، دا ختم که، دا کټ که. هغه کټ کول خو لیکن لکه نن سبا ما او تاسو عام طور سره کپړه کینچې سره کټ کوو، هغه په چاړه کټ کول. صحابي ورته وایي چې یاره په کینچې ولې نه کټ کې، چې په چاړه کټ کې. هغه ورته عرض کوي چې ما نبی علیه صلات وسلام داسې لیدلی دی چې هغه په چاړه باندې خپله کپړه کټ کړې. یعنی د معمولي خبرې چې زما او تاسو د هغې تصور هم نشو کولی، زما او تاسو په ذهن کې د هغې ډېر څه حیثیت نشته. صحابه د نبی علیه صلات وسلام داسې اتباع کړې، کامله اتباع یې کړې ده. بیا چې کوم دی دنیا هم د هغې خپله راغلی ده. نن سبا زه دروغ په دې وجه ویم چې یاره بیا دنیا مې خرابېږي، بیا راته کاروبار کې نقصان کیږي، ګټه نه کیږي. خو لیکن که ما رښتیا شروع کړه نو دنیا به هم زما خپله راځي. لکه څنګه په ابتدا کې صحابه و که نه د ایمان نه مخکې هغه د بدترین خلک و، بدترین د عربو بدترین خلک و. لیکن چې کله نبی علیه صلات وسلام راغې د اسلام دعوت یې ورکړه او هغوی اسلام قبول کړو، دین اسلام کې داخل شو او د نبی علیه صلات وسلام اتباع یې شروع کړه نو بیا دنیا هم د هغې خپله راغله او د جنت زیر هم ورته ملو شو. لکه څنګه عشره مبشره ما او تاسو اورو که نه، نبی علیه صلات وسلام لس صحابه داسې دي چې نبی علیه صلات وسلام ورته په خپله خوله مبارکه باندې د جنت زیرې ورکوي. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه. لس صحابه یادوي. دغه شانتې الله رب العزت اعلان کوي. څه اعلان کوي؟ رضی الله عنهم ورضوا عنه. صحابه یادوي زه د دغې خلکو نه راضي یم او دوی زما نه راضي وي. او د هغې ایمان یې زما ستاسو دپاره ګورئ دا ایمان راوړلو نښه ګرځولې ده. ایمان راوړی په شانتې د هغه خلکو چې چا ایمان نه وړی دی. مشرکانو ته څه وایي؟ تاسو ایمان راوړی
په شان د هغه خلکو چې چا ایمان وروړي، یعنی صحابه چې څنګه ایمان وروړي داسې ایمان وروړي، داسې اتباع وکړئ د نبي علیه الصلاۃ والسلام. نو الله به تاسو کامیابی، کما به تاسو کامیابی غواړو. زه وایم چې کامیاب شم په دنیا کې او په آخرت کې، نو ضرورت ده دغه خبره چې زه به اتباع کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام. د هر هغه څیز نه به ځان منې کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منې کړی، الله منې کړی، نو دنیا به مې ښایسته وي، آخرت به مې ښایسته وي. الله رب العزت ته عمل کول آسان کړي.